کابینه مجلس عامله تخواز کم چاغ استیج تراشی اور دینوایو ڈپٹی چیئرمین شاید مسعود تا پدا پروگرام کے ہر کلے وایو اور ایک توائی اسٹیج در مینیفیسٹو زمنگ بنیاد زمنگ تاٹ زمنگ فلسفہ زمنگ سوچ آغا پدے حوالہ دے چمنگا دے خپل مظلوم قوم منگ دے انسانیت خدمتو کو منگ دے خپل مظلوم قوم خدمتو کو او منگا دے ظالم پلاس پا گریبان کے لاس واچو او دے مظلوم آغا حق دے واقع دوستان اور کوشش دا پکار دے ٹک شو دیر پختانو پا دیرو پاٹو کی مولی مالبا زما قومیتی حقوق بنورو پاٹو لیڈران گٹی بنیادی وجدادا چه سوک ذاتی مفاداتو تو قومی مفاداتو تا ترجیح ورکلی ناغا بنورو پاٹو تسی زکر چه داخی پا ذہن کے داخی پا قلب کے آغاز ذاتی مفاد پروتے اور سوک چه دیسرے جنڈے لاندے رازی داخی مفاد با آغا با قومی مفادی آبا دا قومیتونو دا پارا جنگی آبا دا قومیتونو دا پارا قربانی ورکولی او دا من تاریخ ثابت کری دا صبر شہیدان چه دے پارٹی ورکڑی صبر شہیدان چه منگا ورکڑی صبر چه زمنگا وینا توی شوی دا یو مائنڈ سیٹ تے تا شورون زمن خلاف لگیا دے آغا من نبرداشت کری
اول نه برداشت کوي چې موږ رښتیا وایو، موږ حق وایو، موږ حق غواړو، موږ د خپل قوم دپاره حق غواړو، موږ د مظلومو قومیتونو دپاره حق غواړو. او دا خبره هغې ته تسلیمه نه ده، خو که تسلیمه ورته یي او که نه یي، موږ به د باچا خان بابا په دې لار روان یو. که سرونه پکې ځي، که وینه تویېږي، که شهادتونه نصب کېږي، خو موږ د خپل سیاسي فلسفه، د خپل سیاسي لار دا قطعا نشو پرېښودی. او انشاءالله تر قیامته به دا تحریک مخ په وړاندې روان وي او دا به د کامیابۍ منزل ته رسي. ډېره ډېره مهرباني، ډېره ډېره شکریه. ضلع جوائنٹ سیکریٹری رشید صوبائی تخواست تھا کہ اسٹیج پر راشد باندې مشتمل ده چې د ګوټونو حالت داسې دی چې اوس هم په ځینو ګوټونو کې دوه نیم فوټه اوبه ولاړې دي او د هغه باوجود دوی دا جدوجهد وکړی. ملګري چې دي هغه یې کنونشن ته راوستو. اوس د ستاسو په درانه استقبال کې بلنه ورکوم مرکزي جوائنٹ سیکریټري حنیف شاه آغا ته چې هغه راسي او تاسو سره د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. حنیف شاه آغا ستاسو په درانه استقبال کې. نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. صدر جلسه او زموږ خاص مېلمه د دې ضلع نن صوبائی صدر شاهي صاحب صاحب، سیکریټري صاحب، نور صوبائی مرکزی او د ضلع او په پنډال کې ناست ټول ملګرو السلام علیکم. ستاسو په اجازه زه به یو خبره وکړم، ډېر ټایم نه اخلم. خپل ملګری چې هر څومره سینیری چې دی د واټ صدر نه مني هغه د پارټۍ ملګری وفاداره نه شي کېدلی، چې د ضلع صدر نه مني هغه د پارټۍ وفاداره نه شي کېدلی، چې د صوبې صدر نه مني هغه نو بیا ګر سره رسولو خلق. نو دا یو خواست درته کومه ملګرو، هر هغه سړی نن د ډېرو خلکو دا خیال و، شاید ما خیال کې چې کوششونه به هم شوي چې یاره دا شی داسې کامیابه. نو دا د پنجان او درګور دا د وړا ضلع دغه د نن په دې وړا ضلع ایسټ کې دا پوزیشن دی. نو را روان چې پروګرامونه دي د نور ضلعو دا به ورته د ښکاره شي چې په کراچۍ کې پارټۍ شته که نه شته. خو دا یو خواست درته کومه، و تنظیم ته به هر ملګری سر ټیټوي، چې تنظیم ته سر ټیټ نه کړي هغه د ایم پي کارکون نه شي جوړېدلی. زه په دا یوه شعر باندې بیا دا خبره ختمومه. خدای ما خو د بابا غوندې ملنګ کې، ما مین د پښتنو په نام ولنګ کې، ښه غیرت د پښتونوالي پښتون راکې، ما د لوی ظالمو مخ ته لوی ګړنګ کې. ډېر مننه. چې کوم تسلسل روان و مخکې او په یو ټایم چې ولاړو، نو ایمل خان دا تجاویز پیش کړل چې خواتین دې راړې سي او هلته دې خپل تنظیمان جوړ کړي. نو موږ یو فیصله وکړه چې هر سړی به د خپلې علاقې نه یو واخلو او روان به سو باچا خان بابا او د تعلیماتو په روشني چې به موږ روان سو. موږ هلته دوره وکړله، چونکې جنوبي اضلاع چې دي همیشه ډېر پسمانده یادېږي او یادېږي چې ډېر لکه اغجي والا خلک چې دي نه خپلې خویندې او نه میندو ته حقوق ورکوي، نه یې پاسداري کوي، نه هغه والا څه نوره مرسته کوي. نو هغه غونډې خبرې غلطې ثابتې سلې. الحمدلله موږ یوه کامیابه دوره وکړه او د خواتین تنظیمونه هلته دوره زبردست جوړ سلل چې په چې ډاکټر انجینئر وکیل دوره زبردست تعلیم یافته جینکې مخته راغللې چې چا به یقین نه راسي د جنوبي اضلاع خاص کر د شمالي وزیرستان والا خویندو ته مخصوص سلام ده چې یو کوم قسم هلته شمولیت اختیار کړ، هغه ډېر زبردست ده. نو ما تاسو ټولو ورونو ته دا خاص ده، دا درخواست اپیل ده چې د څرنګې هلته دغه تنظیم روان ده، نو دا ته د صوبه سیند کې زما صوبایي صدر ته اپیل ده چې داسې تنظیمونه دي دلته هم جوړ دي د خواتین والا چې دغو ورونو مرسته کوي او څنګ په څنګ هغو سره روانې سي. نو ما ټولو نه زبردست پروګرامونه هلته وسلله. د والا د پس د دره د مخیل نه ونیسه راغللو کوهاټ ته، کوهاټ نه بعد
بیا ہنگو نه بعد د کرک والا کرک نه بعد راغی لکی مروت نه بیا موږ لاړلو ډیره اسماعیل خان ته ټانک نه بعد بیا وزیرستان باندې اختتام وسو نو هغه ټولې خویندې چې څومره خویندې شمولیت اختیار کړ په تنظیم چې راغلې د هغو عهدیدارانو کورو والوې بل چېرې نه وې راغلې نو ما دا تاسو ته اپیل ده چې تاسو ځانو سره د خپلې عهدیدار چې دلته څومره دي نو خپلې خواتین کم سے کم په تنظیم چې راولو هغه تاسو لپاره فایدهمند دي ځکه چې را روان وخت دی چې کوم دا هغه ډېر زیات موږ لپاره مشکل ده او چې تاسو خپلې خویندې خپلې لوڼه په دغو تنظیمانو چې را نه ولو نو موږ لپاره به ډېر زیات مشکلات پیدا سي ځکه چې دا خویندې به تاسو سره شانه بشانه روانېږي چونکې د موږ والا بابا والا چې کوم تسلسل روان و هغه چې د خواتینو غټ رول و نو هغه رول ادا کولو لپاره خویندې اوس بیا روانې سللې نو ما به ډېر زیات ارماني چې دا خویندې موږ د سیند طرف نه یا دغسې تسلسل روان سي او موږ د یو باچا خان بابا په نظریې باندې روانې سو بل هلته موږ ته شمالي وزیرستان چې یوه مور میلاو سلله د باچا خان بابا والا د خدای خدمتګار والا تحریک والا وا نو هغې یو سوال وکړو وایي تاسو ما ته دا وشو چې دا روان کول چې دا ارطغرل ډرامه ګوري نو دغې څه مطلب ده موږ ورته چوپ سلو خدای مې پته نسته دی چې څه مطلب جوړېږي وایي نه دا داسې وکړو چې ما والا خبر مخته ورسوو نو دا باچا خان بابا باندې ډرامه یا فلم ولې نه جوړېږي په اخ دې جوړ سي او دا چې کوم موږ نوی قوم را روان ده چې هغو ته پته وچلېږي چې موږ باچا خان بابا څه کړي وو څه کوم تحریک روان و هغه تحریک دې مخته راړ سي نو زه په دې امید سره تاسو نه اجازت غواړم چې انشاءالله ما سره به دا وروڼه دغه وعده ضرور پوره کوي او تنظیمو چې به خواتین ضرور راولئ مننه ډېره مننه دا وه زموږ کور شازیه رزاق او دا کم ملګري چې پینډل نه بهر ولاړ دي دا خواست ته تشریف راوړي اسماعیل په عوامي نیشنل پارټۍ کې شمولیت اعلان کوي اسماعیل ته خواست چې هغه اسټیج ته تشریف راوړي چې صوبائی صدر ودی ته قبول بسر کې لال زمین خان دا یوسفیس پیپلز پارټۍ صدر وو او اوس په عوامي نیشنل پارټۍ کې شمولیت اعلان یې وکړ باقاعده صوبائی جوائنٹ سیکریٹری محمد خان افریق ته خواست ده چې سټیج ته راشي او په دا پنډال کې ما ډېر خوږ ملګری محمود شام راغلو هېته مرکلی وایو صوبائی جوائنٹ سیکریٹری محمد خان افریقی ته خواست دی چې سټیج ته تشریف راوړي موږ په دې ملګرو کې چې کوم ملګري نن په این پي کې شامل سو موږ به دې ته هرکلی وایو او دې ته دا یقینجاني ورکوو چې په عوامي نیشنل پارټۍ کې به انشاءالله دې ته عزت او احترام په ډېر ښه انداز باندې میلاویږي محمد خان افریقي ته خواست دی چې سټیج ته تشریف راوړي چې بخونکو مهربانه دی اسټیج ناز زما محترم صدرشاہی صاحب او د هغه سره ناز صوبائی مرکزی او ضلعي عہدیدارانو او په پنډال کې ناز زما په وینو مینه شریکو پښتنو زما مشرانو زما ګلالو السلام علیکم نو ټول نه مخکې خو زه فهیم جان او د هغه پوره ټیم ته په دې کامیاب پروګرام باندې مبارکباد پیش کوم او زمون یو مشر وسوي چې دا ټول نه وړه ځله ده او بیا په دې کې دونه مولا د کرونا مسله هم چلېدلې ده د هغې باوجود هم دونه کامیاب پروګرام زه د هغې خلکو نه دا تپوس کوم چې کوم خلک وایي څوک وایي چې این پي خو څو کسان دي څوک وایي این پي نشته هغوی ته نن د نظر چشمې واچي او رادې شي
او دې پنډال کې دې هم دا خلک وګوري او بهر دې هم دا خلک وګوري دا پته ورته ولګي چې MP شته او که ختمه ده. زما ملګرو هر سړی به خپله وینا کوي، مونږ په خپل منزل روان یو. دا د بچه خان بابا تحریک دی، دا د چې هغه پلار هم نشي ختمولی، او انشاءالله تر څو پورې چې پښتانه جمدي وي نو انشاءالله دا تحریک به چلیږي، او انشاءالله چې دا به خپل قوم ته ګټه ضرور وړي. زما ملګرو تفصیلي خبرې به تاسو سره زمونږ صدر صاحب کوي. زه تاسو نه په یو شعر سره اجازت غواړم. باز که دغه ماس په موږ الناس هېڅ پروا نشته، باز که دغه ماس په موږ الناس هېڅ پروا نشته، او ما د زړه په غوښو باتوران ورته ساتلي دي. ډېر ښه. دا اوس زموږ قائم مقام صوبائی جنرل سیکریټري ثمرالدین خټک صاحب. اوس زه د یو شعر تاسو په مخ کې وړاندې کوم او بیا به تاسو په مخ کې بل مقرر راغواړم. پپټه که پېښور دی زموږ کور دی، پپټه که پېښور دی زموږ کور دی، که کابلی که کندهاری دی زموږ ورور دی. هر خاین چې پکې خنډ اچول غواړي، که د لر دی که د بر دی مخ یې تور دی. اوس زه ستاسو په درانه استقبال کې راغواړم موږ د ضلع صدر ښاغلی فهیم جان خان ته خواست کوم چې هغه راشي او تاسو سره خپل د خیالاتو اظهار وکړي. فهیم جان خان. تیری جان میری جان، تیری جان میری جان، فهیم جان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. زما گران صوبائی صدر صاحب، قائم مقام جنرل سیکریٹری صاحب، پسٹیج ناز زما قدرمندو درنو مشرانو د پارٹی په اہم عہدو باندې ټولو ملګرو چې څومره ملګري په سټیج ناست دي، دا مېلمانه راغلي دي فردن د فردن چې شاه صاحب بې نومونه والي ټیم به ډېر لګي. تاسو ټولو ته زه د دل ګیرایانو نه خوش آمدید وایم. تاسو چې نن دا په موږ احسان وکړ رالی، د دې ستاسو موږ مشکوره یو چې تاسو رالی ټیم وباسه او زموږ په دې غونډه کې موږ سره شریک شوی. د دې نه پس زه د خپلې ضلعې د عوامی نیشنل پارټۍ تمام ورکرانو ته، تمام د UC صدرانو سیکریټریانو ته، د هغوی ټیم ته، د هغوی ورکرو ته او د عوامی نیشنل پارټۍ ټولو ملګرو ته تاسو له زه مبارکي در کوم چې تاسو یو ځل بیا وګټله په دې ښار کې. تاسو یو کامیاب ورکرکنونشن چې کوم دی بیا وکړو د کرونا او د هغې باوجود د دې دومره بارانونو او د دې په باوجود څنګه چې یو شاعر ویلی دی چې څانګه به نن سبا کې ګل شي، ما یې په سر کې سرې غوټۍ لیدلې دي نه. دا هغه سرې غوټۍ دي چې نن ګل شوي دي او تاسو ته په دې پنډال کې ناست دي. ملګرو وخت هم ډېر نه لمه، ولې چې موږ او تاسو یو بل سره هر وخت مخامخ کېږو. زه تاسو سره هر وخت خبرې کوم، خو چې کوم موږ خپل صوبایي صدر راغوښتی دی او زه به هم دا غواړم چې زه خپل ټیم کم سے کم په لنډو خبرو کې زه خپلې خبرې راغونډې کړم او زه هغه زیات ټیم چې کوم جناب صوبائی صدر محترم سابقہ سینیٹر شاہد سید صاحب چراشی اور تاسو سره خپل خیالات اظهار وکړي. نعرہ والی، نعرہ پختون، تیرا سید میرا سید، تیرا سید میرا سید، ملګرو په جواب په زور راکړئ، تیرا سید میرا سید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نصر من اللہ و فتح قریب واللہ خیر حافظ و هو ارحم الراحمین. ہمارے عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صوبائی سینٹرل کمیٹی ضلع کے عہدیدار اور ضلع ایسٹ کے صدر، اس کی پورا کابینہ اور میرے قابل قدر قابل احترام
کارکنان السلام علیکم. استاد په اجازه دې او څو خبرې د اردو کوم د دې میډیا لپاره بیا به تاسو زه په پښتو کې خپل خبرې کوم. میڈیا کے لیے میں 2-4 باتیں بولوں. سب سے پہلے تو میں اس ضلع کے صدر اور اس کی پورا کابینہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پچھلے 1.5-2 سال کے بعد ہم نے پارٹی کو آرگنائز کرنے کے لیے جو کال دیا اور پورا سندھ میں اور کراچی میں بقول لوگوں کی یہ ہمارا بہت چھوٹا ضلع تھا، لیکن آج ان کا کنونشن دیکھ کر کے جب یہ پورا صوبے کا ضلع جلسہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالی یہ وہ دن جو سمندر کے کنارے پہ ایک مرتبہ ہوا تھا وہ طاقت آج بھی عوامی نیشنل پارٹی کے پاس ہے. اس مشکل حالات میں عوامی نیشنل پارٹی کے کارکن کی ثابت قدمی پہ میں ان کو سرخ سلام کرتا ہوں اور میں آج خوشی محسوس کر رہا ہوں. میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ عوامی نیشنل پارٹی ظالموں کے لسٹ میں نہیں مظلوموں کے سب میں کھڑی ہے. عوامی نیشنل پارٹی نے ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیا. اس شہر کے امن کے لیے عوامی نیشنل پارٹی کے کارکنوں اور رہنماؤں نے خون کی قربانیاں دی. اس شہر میں ہمارے 65 آفس بیرر عہدیدار شہید ہوئے. اس شہر میں لسانی دہشت گردوں سے لے کر مذہبی انتہا پسندوں تک ANP کے کارکنوں نے کلمہ حق بلند کیا. میں یہ بھی بتانا چلوں کراچی دنیا میں پختونوں کی سب سے بڑی آبادی ہے. اور پختون اور مظلوم قومیتوں کی عوامی نیشنل پارٹی ایک نمائندہ جماعت ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان قربانیوں کے باوجود اس شہر کو دہشت گردوں سے بچانے میں عوامی نیشنل پارٹی نے پہلے بھی قربانیاں دی اور آج آئندہ بھی ہم قربانیوں کے لیے اور اس شہر کی حفاظت کے لیے تیار ہیں. میں ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ اس شہر کے لیے عوامی نیشنل پارٹی نے خون کی قربانیاں دی، دہشت گردوں نے تو صاف کروا دیا، مگر موجودہ نائب حکمرانوں نے کراچی کو کنڈرات بنا دیا. میں آج اس کنونشن کے توسط سے یہ بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ کراچی کے مسائل کا حل عوامی نیشنل پارٹی کے پاس موجود ہے اور ہم آج دعوت دیتے ہیں کراچی کی ساری مظلوم قومیتوں کو کہ مسلکوں سے بالاتر، پارٹیوں سے بالاتر ہو کر کے اپنے اس کراچی شہر کو بنائے. ہم نے ہمیشہ کراچی کو ساتھ دیا، کراچی کی آبادی میں اپنی خون کی قربانیاں دی اور آئندہ بھی ہم قربانیاں دیں گے. لیکن افسوس کہ اس شہر کا وارث کوئی نہیں. دعوے تو سب کرتے ہیں. جو بندہ کراچی کو کہتا ہے کہ کراچی ہمارا ہے،
بڑی افسوس کی بات ہے وہ تو راہ کا ایجنٹ نکلا اور اب تو وہ ہندو بھی ہو گیا. اب 25 سال سے کراچی کو اون کرنے والا راہ کا ایجنٹ ہے. کراچی کیا خاص ترقی کرے گی؟ کراچی کا آج یہ سسٹم چوری ہو جاتا ہے. جو موجودہ حکمران آئے ہیں ان کو بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم کہاں سے آئے. ابھی جو آپ لوگ آ گئے آپ لوگ سائڈ پہ بیٹھ جائے, کرسی ہم بیٹھ جائے, اگر نہیں ہے تو تھوڑا برداشت کرے, آگے آ جائے, آگے بیٹھ جائے, آگے آ جائے, آگے جگہ ہے. میرے سامنے ابھی پشتو میں اپنی بات شروع کروں. جناب امین شریک و پختنوں مشرانوں کشرانوں السلام علیکم. کل میں پر پختون ہوں ایو دھڑے ٹسر میں یخ نشی پوزوں کے جمعہ مسئلہ نہ حل کی. بنیادی خبر ادادا چاہتے کراچی کی 1.5 تعداد باندې پښتانه آباد دي او دومره پښتانه دي چې په دنیا کې د پښتنو غټه حالیه سره کراچی ده. زمونږ دلته مسلې دي, پریشانۍ دي. زمونږ د تعلیم مسله ده, زمونږ د ایجوکیشن مسله ده, زمونږ د روزګار مسله ده, زمونږ د بجلی مسله ده, زمونږ د تعلیم مسله ده, زمونږ د هسپتال مسله ده. مسلې زمونږ په زرګاو دي, لیکن افسوس کہ نمائندگی زمین نشتا. ملک مخو رضو کے سپر ایوے باندے دا لوٹنگ گاڑو سسٹائی کو اور باقی کی اتری ڈروران شہیدان شو. باقی کی دل کسانو ماتا تریفو کو کسر پختنو مشرے زدہ ویل خوارما کہ اے رو د دې علاقې ایمنه پښتون دی, د دې علاقې سره لګېدلې په قید آباد لاندې کې پښتون ایمنه دی. او چې کله پښتون مړ شي نو ذمہواري شاهي صاحب او عوامی نیشنل پارٹی شي. افسوس خدا راځي چې په هم د زه ولاړم, په تکلیف کې د سره زه ولاړم, او چې د ووټ وخت راشي نو ووټ بیا ستا په وس کې نه دی. ورو د خپل وجود د تسلیمولو لپاره, د خپل خور مور د لور د عزت بچ کېدو لپاره موږ په کراچۍ کې خپل قوت ښوول دي. نن زه دې ضلعې د سور سلام کوم چې دوی نن دا ثابته کړه کہ دا محالفین عرصہ وئی, لیکن نن دا ذلی او دا آغی وڑی ذلی کہ بھائی کی زمون ٹوٹل 15 اشپاگ وڑا دی. نن آغی دا ذلی کنویشن دا 13 صوبے دا پروگرام برابر چنی نزد عالم چی دا زیاد پا دیو کم ندنی. دا دی وجہ سرا, دا دی وجہ سرا, دا دی واحد وجہ د ضلعي صدر داغه پوره ټیم او د واډونو د صدرانو او سیکریټریانو د یو بل سره تعاونو, د یو بل سره مخلصي وه, د یو بل سره ایمانداري وه. ستاسو د ایماندارۍ ښکاره مثال دا دی چې تاسو کار وکړو, ایکټیویټي او منډې سړې مو کړې. الحمدلله نن د دې علاقې ڈی آئی جی, ایس ایس پی, ایس ایچ اوگان ټول ته پته ولګېده چې عوامی نیشنل پارٹی د پاچاهان بابا تحریک د انګریز هم نه ختم کړی, دا یو قوت نشي ختمولی. عوامی نیشنل پارٹی د ایمان جذبه ده, د غیرت جذبه ده, او په کوم قوم کې چې ایمان او غیرت وي هغه هیڅوک هم نس نابود نشي کولی. دا د محالفینو خواهش کېدی شي
کل مخالفین پروپیگنڈا کی دیگی لیکن عوامی نیشنل پارٹی دا قربانوں پارٹی دا دا غیرت اور دا جذبات پارٹی دا دا ایماندار اور دا مخلص پارٹی دا دا بیلوس کارکن پارٹی دا دا پارٹی با تر قیامت ابن انشاءاللہ قائم و دائم ہے روح تاسو سره زمون سره زیاته کیږي حقیقي ما دا نه کنونشن د دې خبرې دلالي کوي چې زمون دا اتحاد او اتفاق وي د پولیس په پلار کې د همت نشته چې هغه ستاسو خلاف سختي او ناروا کار وکړي خو اتفاق په ځای کوي موږ اتفاق او اتحاد پکار دی کومه پارټي چې د ځان سره د څلور زره خلک ساتي د هغې پارټۍ سره به ایسوچو نه چې ډي آی جي هم زیاتی نشي کولی ستاسو مشران شته ستاسو تنظیم شته او زه دغې ادارو ته هم دا ویل غواړم چې پښتانه د ځان له د کمایۍ ذریعه مه ګڼئ پښتانه مخلص ایماندار او دیندار خلک دی د کراچۍ بلډینګونه دا د پښتنو دی وجود او دی راکړي نن د کراچۍ ټرانسپورټ وګوره چې کله به الطاف حسین د پښتنو مسجد سیزلې نن د دې د کراچۍ د ټرانسپورټ څه حال دی پښتنو تاسو الله بادشاه یو ډېر لوی طاقت درکړی دی تاسو د خپل طاقت چې د استعمال کړی نه دی بادشاهان بابا د عدم تشدد خبره کوي او زه د هغه پیروکار د صوبائی صدر په حیثیت تاسو د جګړې نه وایم د ټوپک اوچتولو نه وایم د ګټې اوچتولو نه وایم صرف یو د اجازه سوال کوم چې پښتنو یو شی خبره د بادشاهان بابا ده چې پښتنو یا به یو کېږو که نه ورکېږو نن پښتانه ورک دي د بېاتفاقۍ په وجه نن هم چې د کراچۍ پښتانه زما سره په قرآن لاس کېږي زموږ ټول یو یو والله چې د چا هغه پلار د پښتون سره زیاتی ونه کړي والله چې د کراچۍ کچا آبادي د چا هغه پلار رانه نه کړي مونږ د بدقسمتۍ د مخې په علاقو تقسیم وو مونږ وایي دا افغانۍ دی دا کوټوال دی دا پېښورۍ دی دا مردانۍ دی دا مسعود دی دا وزیر دی مونږ دشمن مخالفینو تقسیم کړي وو مونږ چې سوات ته لاړ شو وایي دا د بر سوات دی او دا د کوز سوات دی دا په هغې کې څه وایو چې زه د سند نه پورې سوات یم او دی را پورې سوات دی زمونږ ژبه یوه زمونږ ایمان یو زمونږ غیرت یو زمونږ قرآن یو زمونږ مذهب یو زمونږ درد یو زمونږ عزت یو په موږ کې د تقسیم څه نشته په کراچۍ کې آبادو پښتنو که تاسو صرف غیرت وکړو زما سره جګړه نه غواړم چې تاسو دا ووایئ یوه ورځ دا وغواړئ یوه هفته دا وغواړئ چې زه کار نه ځم یوه هفته د خپلو بچو سره تېروم کله چې تاسو ټول په کور کښېنئ یوه هفته د خپلو بچو سره کښېنئ ډز مه کوئ ټوپک مه رالئ والله چې د کراچۍ مارکېټونه به بند وي د دوی بچي به سکول ته نه ځي ولې ډرور به نه د کور به یې چوکیدار نه وي دی به بې اصلي او ښځه به یې شاپینګ سینټر ته نه ځي ولې چې ته به ډرور چوټي کړې ده د دوی پلار به تاسو د کور نه راځي دوی به تا ته وایي چې تاسو څه غواړئ موږ به ورته ووایو چې موږ وزارت غواړو نه موږ پیسې غواړو نه څه غواړئ موږ عزت غواړو موږ ته خان ووایه موږ ته به خان ووایه ګاډی چلوم ډریوري به
بکوم دروازه بکولاوم د سیمونو ډاټکې اوچتوم او آواز به خان کړ. موږ د عزت ګټه کوو، موږ د بقا ګټه کوو. زه دا غواړم چې زما د والد صدر عزت په تانه کې سوچو د کرسۍ نه پاسي نو بیا زما مقام ته ورسېدم. یو وخت داسې بلې کراچۍ کې راغلو په 2010 کې چې کومه د سمندر په غاړه جلسه وشوه چې کومې علاقې ته به یې سوچو راغی هغه به مونږ ته ټلیفون کوو که زه ستاسو په علاقه راغلی او تاسو ان پي والته ووایه که څه کاري ما ته وایه روز دا د زور زمانه او د طاقت زمانه ده. نن دا ورځ تاسو ضایع کړه، پټرول به مو سوي، ورځ به مو ضایع کړي، لیکن د دې نتیجه نن میلاو شوه، د دې نتیجه نن میلاو شوه. موږ په لارو او په انجان ما ته ستاسو د ضلعې صدر ټلیفون کوي، هغه د SSP ټلیفون کوي چې په انجانه څه چل دی، تاسو سټایک اخیستلي، هغو ته وایي دا زموږ ورکرزکنونشن دی چې د ضلعې SSP بادشاه دی او ستا د ضلعې صدر ته ټلیفون کوي. د دې مطلب دا شو چې د هغې غوږو ته دا خبره ورسېده چې عوامی نیشنل پارټي یو قوت یو طاقت وو، طاقت دی او دا به بیا هم طاقت دی. هونو زما جنګ د شهادت کارت یا زما د بچي د تعلیم نه دی، مینه نوکری دی، زما جنګ د پښتون د بقا او د عزت دی. زه په دې پردۍ خاوره ناست یم، سند د سندیانو دی، خدای دې نصیب کړي. زه په پاکستان د آئین او د قانون لاندې د احترام او د عزت ژوند تېرول غواړم او د دې د ګټې لپاره زه یوازې نشم کولی. ما له ستاسو د تعاون ضرورت دی، ما ته ستاسو د مدد ضرورت دی. دا نن چې تاسو راغلي یې دا مو په دې قوم احسان دی. دا وجود برقرار کړئ، دا نننۍ محنت سبا ډبل کړئ، سبانۍ ډبل شوی محنت بله ټرپل کړئ. ګورئ چې ستاسو مسلې ستاسو په کور ته حل نه شوي نو زه یې جوابدار یم. بجهان بابا به وي چې پس د پښتنو که تاسو اتفاق وکړو په ملي ډول به ستاسو نیمې مسلې یادې او د نیمو مسلو نه به بیا موږ ګوتې تګ دوی کوشش کوو. ولې په پښتنو ظلم د افغانستان نه راوالی د بلوچستانه پورې د پښتونخوا پورې د پښتون په خاوره ځمکه په خاوره باندې وینه توی شوه او ډېره لویه وینه توی شوه او بې مقصده توی شوه. زما خپله خاوره شته، زما خپل قبرستان شته، زما خپل وسایل شته، زما په وسایلو د قبلې جنګ و. زه به دا ووایم چې که د بچارې پښتنو خپل ځان وپېژندو او پښتنو خپل مشر وپېژندو نو دا قوت الله تعالی تاسو ته درکړی، دا خوبي الله تعالی تاسو ته درکړی چې دنیا یو طاقت یو قوم تاسو نشي پیل کولی. زمونږ بدبختي هغه دا ده چې موږ د تره زوی دشمن کړو، که موږ د تره زوی دوست او ورور وګڼو دا مسلې به زموږ حل شي. نن هم که دا خلک تاسو ټول ملګري کښېنئ زه به عزت ګڼلی او زه به خیر پکې پته نه لګي زه به لاړ شم، نو په دې نه کېږي. مخلصه ملګري پکار دي، مخلصه عہدهدار پکار دي. پارټي د چا نه ده، دا پارټي د پاچاهان بابا ده، دا د سرې جرګې او د قربانو پارټي ده او دا پارټي به الله تعالی قایم او دایمه ساتي. په دې کې نن ستاسو ضرورت دی، نن ستاسو په برکت دا دومره غټه پروګرام جوړ شوی دی. که تاسو دا مخلصي زیاته کړه او هغه ملګري چې ناپوهي او ناسم لري هغوی سره په ناسته کونه باجوړ غږوي، هغه په ډېره کې ناست دي او په کور کې ناست دي او په سوشل میډیا باندې خبرې کوي. زمونږ ادارې شته، زمونږ تنظیمونه شته، د هر یو تنظیم خپل خپل رول دی.
پکار داري چې که د چا د واډ مسله وي هغه خپل واډ ته تابع شي، که د چا د ضلعي مسله وي هغه ضلعي ته تابع کېږي. په چترۍ باندې راتلل دا بالکل نه منم. لومړنی زه د صوبې د صدر په حیثیت د خپل واډ کالپول تابع ما چې زه د خپل واډ صدر ته چې زه د خپل واډ صدر او کابینې ته سلام کوم، دا چې څونه مرکزي او صوبائی عہدیدار دي د دوی چاچا به هم سلام کوي. خو څوک خپل واډ ته سلام نه کوي دغه د عہدیدار نه دی. لاړ شئ خپل واډونه منظم کړئ، لاړ شئ خپل واډونه فعال کړئ. یو سړی وایي چې زه واډ نه منم، که یو سړی وایي چې زه ضلع نه منم، نو شهید صاحب وایي چې زه دا سړی نه منم. لومړی به دی خپله واډ کړي، د ده د واډ شفارس به وي، بیا به یې ضلع شفارس کوي، بیا به صوبه هغې خبرې ته غوږ دي. او که چېرې داسې نه وي نو دا خلک د قلاو واوري چې تر کومې پورې خپل واډ او ضلع یو صوبایي مرکزي د سنټرل کمیټې عہدیدار ولیدي چې هغه واډ او ضلع نه ریفر کړی او هغې د هغې اجازت نه ورکړی، یو عہدیدار ته به عام معافي نه میلاوېږي. هر سړی تابع دی د تنظیم، پارټي په ډسپلین چلېږي. دا د یو کس په سر نه ده. نن چې د کومو خلکو دا خیال و، نن د هغې د خواهش دپاره مونږ دا ټرای وکړه چې راشه په دې وړه ضلع کې وګورئ چې څه کېږي. الحمدلله هغه خلک ته راوتلی چې دونه محنت هم نه ده شوې، دونه وسایل هم نشته، نن موږ ته څه الیکشن هم نه دی، نن څه داسې غاړه د پېښور نه چې د مشر اسپریالولي یا چې د بل یو مشر هم نه راځي. لیکن نن ستاسو د مینې او د محبت په وجه، د کارکونو د محبت په وجه نن دا خلک داسې ناست دی او دا پټوان به هغې خلکو لم تلي. کېدای شي د هغوی شعور راشي او هغوی خپلو ادارو ته پابند شي. زمونږ د هېڅ چا سره جنګ نشته. دا پارټي دا په ډسپلین چلېږي، هر سړی به ډسپلین فالو کوي، په ډسپلین نه چلېږي. نو بیا به بار بار دا یو خبره کوم چې ستاسو زمونږ مسلې زیاتې دي. ستاسو د بجلۍ مسله ده، خو که دا قوت راووته د بجلۍ والا پلار به هم تاسو ته بجلي سموي، خو تاسو خو به روزئ که نه. بالکل بھائی ووټ خو نه غواړم، ووټ خو تاسو ته پته چې هغه RTI سیسټم خرابوي، هغه زمونږ فوجیان نه بل چا له ورکړي. خو کم از کم د خپل وفا، بهادري، غیرت راغونډېدل، دا سټیټ پاور دغه زمونږ دی چې هغه پلان نشي اخیستی. سټیټ پاور خو موږ سره شته که نه؟ کراچۍ بندول زمونږ کار دی، هغه به موږ په ډزو نه راوله، موږ به ډز نه کوو، موږ به مړي نه کوو، موږ به کاڼي نه وړو، صرف کور به سملو. کراچۍ به بند د دې پلار کراچۍ نشي چلولی. دا کراچۍ به هم دغه پښتانه جوړوي، دا کراچۍ به هم پښتانه چلوي. نن په قرآن سب زمانډۍ کې یو المناکه واقع شوې، یو ماشومه بچی ده، د هغې سره زیاتی هم شوې او وژلې هم ده. د هغې موږ پر زور مذمت کوو او موږ د هغې اپیل کوو چې د هغې قرار واقعي خلک د ګرفتار کړی شي او هغوی ته د عبرتناکې سزاګانې ورکړی شي. دا یو ظلم او بربریت دی، په دې پوره ملک کې روان دی. لہذا موږ د دغې مذمت کوو او دا اپیل کوو چې په کار ده چې د هغې خلاف کاروایي وشي او د هغې ورثاو ته تسلي او د هغې خواهش مطابق د هغې انکوایري وکړی شي. نو موږ عوامي نیشنل پارټۍ یو کارکن ته سلام کوم، تاسو د ټولو شکریه ادا کوم، الله مو خوشحاله ساته. آخر کې به ته زم دا یو شعر ووایم، وایي نه کرو فکر ضرورت پڑے تو ہم دیں گے لہو کا تیل چراغوں میں جلانے کے لیے. روح آباد ہوسے، خوشحاله ہوسے، زمین ڈک ہوسے، دل خوشحاله آباد. اوس د ایک جیسے اظهار دپاره مشران مخې ته راځي.
تمام سالاروں سے گزارش ہے کہ وہ شاہ صاحب کے لیے راستہ بنا لیں. تمام کارکنوں سے اور سالاروں سے گزارش ہے. میرا بول تیرا سید میرا سید، تیرا سید میرا سید. ملګرو کم خلک دا اتن شوق لري هغه د زړه پاتې سي نن د لاس من اتن کوي تاسو نه